بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 230 دی. الدرس الحادي والستون یعنی یو شپیتم درس 61 نمبر درس دی. په نن درس کې به انشاءالله مونږ ضروري قاعدې وایو. یو درې د ضروري قاعدې دي. بیا د هغې نه پس به د سبق یو حصه وایو. دې درس کې مونږ له دغه نه دي راکړي، الفاظ او معنی راله نه دي راکړي. دې کې مونږ اوله قاعده وایو، وایي د سلو دا سل چې کوم عدد دی، د سو عدد دپاره معدود یعنی تمیز واحد او مجرور وي. دا سو عدد چې دی که نه، سو عدد د ده چې کوم تمیز وي معدود نو هغه معدود واحد هم وي، واحد او مجرور وي، همیشه هغه مجرور وي. ټیک شو جي؟ لکه وګورئ دا مئتو چې دی دا سو دی، سو او دا عدد دی، دا عدد او دې عدد ته د نحوی په اصطلاح کې ممیز وی. ممیز ټیک شو جی؟ او دا زهرتین وګورئ، دا زهرتین واحد هم دی او مجرور هم دی. دلته وی چې دا تمیز چې دی دا واحد هم وي او مجرور هم وي. نو دا وګورئ دا زهرتون یو ګل ته وی، یو ته. ټیک شو؟ او مئتو زهرتین سل ګلونه. نو د سو دپاره چې کوم معدود وي، نو دا زهرتین معدود هم دی، دته معدود هم وی. او د نحو په اصطلاح کې ورته تمییز وی. ٹھیک شو؟ تمییز. نو عدد ته ممیز وی او معدود ته تمییز وی. ممیز او تمییز. نو مئتو ممیز دی، عدد او ممیز دی، او زهرتین معدود تمییز دی. نو مونږ ته دې اوله قاعده کې وایي دا د سو چې کوم دی، د سو د ده چې کوم معدود وي یا تمیز وي، نو دا به واحد او مجرور وي. نو دا وګورئ دا واحد هم دی او مجرور هم دی. ټیک شو جي؟ دویمه قاعده کې راته وایي که چېرته سو سره د سو نه دی، د سو عدد سره ورکوټی عدد راشي، بل یو عدد ورسره راشي. سو سره چې یو بل ورکوټی عدد راشي، نو بیا به معدود یعنی تمیز با د ورکوټي عدد تابع وي. ټیک شو جي؟ دا معدود به بیا د دې سو تابع به نه وي، بلکې د ورکوټي د سو نه پس چې کوم ورکوټي عدد وي، نو د هغه تابع به وي دا معدود. ښه؟ او دې سره به د 99 پورې قاعدې استعمالیږي. لکه مئتون د مئتون، نو دا مئتون سو شو. نو اوس وګورئ عشرو رکعات شل رکاته، لس رکاته، سل او لس رکاته، 110 رکاته. مئتون وګورئ دا رکعات وګورئ دا اوس جمع دی او د دې عشرو تابع دی، د دې مئتون تابع نه دی. ټیک شو؟ او مئتون و 45 دا یو عدد شو. د ده دا معدود کراستن راغی. نو دا معدود چې دی دا د 45 تابع دی، دا د مئتون تابع نه دی. ټیک شو جي؟ دا موږ سره دویمه قاعده وه. په دریمه قاعده کې راته وایي مئتون کې دا میم نه دی، میم د مئتون کې دا میم چې دی دا اولنی میم، د ده دا الف صرف لیکلی کېږي. د سره دا الف نه دی، دا الف دا صرف لیکلی کېږي. ټیک شوه؟ دا رسم الخط کې لیکلی کېږي، رسم الخط داسې وي، خو ویلی کېږي نه. لکه مئتون دی، مئتون دا اصل کې مئتون دی، مئتون خو لیکلی کېږي به داسې. ښه؟ دا اصل کې مئتون دی، ویلی کېږي به دا شان، ویلی کېږي به داسې مئتون، او لیکلی کېږي به داسې مئتون. دې میم سره به دا الف لیکلی کېږي، خو ویلی کېږي به نه. ټیک شوه؟ ویلی کېږي به داسې او لیکلی کېږي به داسې مئتون. صحیح ده جي؟ اوس د حیانو سره د مؤنث معدود ذکر دی په دې ښکته. دا خو موږ سره را ضروري قاعدې ختمې شوې. اوس د سبق موږ اول دا کوم د سبق زموږ شروع شو دې ځای نه. دا اوس سبق شروع شو، د سبق حصه را. نو د سبق په حصه کې موږ سره چې کوم عدد دی د ده دپاره به معدود راځي. موږ سره معدود دا به ورسره استعمالو. اول عدد استعمالو، زده کوو. عشرون چې دی، عشرون د مذکر
چې کله معدود مؤنث وي کنه نو بیا به دا صرف د عشرون چې دی کنه صرف عشرون نور دهیان نه صرف عشرون به بیا مذکر استعمالیږي او که چېرته دا معدود نه دی معدود دا موږ سره دغه وي دا معدود موږ سره مذکر وي کنه نو بیا به عشرتون استعمالیږي عشرتون ٹھیک شو دا اوس عشرتون مونږه مذکر ځکه دا 10 استعمالو چې د مونږ سره کتبین عشرتو کتبین دا اوس مونږ سره جمع استعمال شو او دا معدود مونږ سره مذکر دی ٹھیک شو نو عدد به مونږ سره مؤنث راځي دا د 10 عدد به صرف مؤنث راځي نور 20 30 40 50 دا د مذکر مؤنث دواړو لپاره یو شان راځي او که چېرته دا معدود نه دی معدود دا موږ سره مؤنث وي لکه کراساتون دی کراساتون دا موږ سره مؤنث دی د کراساتون جمع ده نو د لپاره بیا موږ عشرو راولو دا عدد به موږ سره عشرو راځي عشرو د عشرو مذکر را سره استعمال شو ځکه چې موږ سره معدود مؤنث دی او چې کله معدود مذکر وي نو د عشرتون به بیا مؤنث استعمالیږي ٹھیک شو نو اوس موږ سره د عشرون استعمالیږي ځکه د معدود به موږ سره دلته مؤنث راځي نو عشرون معنی ده لس 20 شل 30 دیرش 40 څلوېښت 50 پنځوس 60 شپېته 70 اویا 80 اتیا 90 نوي یعنی لس کم سل او 100 سل دا خو موږ سره دهیانې وي اوس په همدا دهیانې موږ د معدود سره استعمالو نو صرف د 10 دپاره به معدود جمع راځي د 10 دپاره به معدود جمع استعمالیږي او نور ټولو دهیانو سره به معدود واحد مذکر استعمالیږي نه واحد مذکر نه واحد به استعمالیږي او منصوب به استعمالیږي حالت نصب کې به استعمالیږي لکه اوس به موږ داسې وایو 10 کراسات لس کاپیانې اوس په مخکې موږ وایو 20 کراستا یوې کاپۍ ته وایي کراسات ډېرو ته وایي نو صرف 10 سره به دا جمع استعمالیږي او نور د 20 30 40 100 پورې د ټولو سره به واحد استعمالیږي ٹھیک شو نو 10 کراسات لس کاپیانې 20 کراستا شل کاپیانې 30 کراستا دیرش کاپیانې 40 کراستا څلوېښت کاپیانې 50 کراستا 50 کاپیانې 60 کراستا شپېته کاپیانې 70 کراستا اویا کاپیانې 80 کراستا اتیا کاپیانې 90 کراستا 90 کاپیانې او 100 کراستا اوس وګورئ دا 100 نه دی د 100 چې کوم معدود وي هغه به واحد او مجرور راځي دلته کې مونږ دا دی وي د 100 معدود واحد او مجرور به وي نو وګورئ د 100 معدود چې دی دلته کې دا مونږ سره مکسور راغی ٹھیک شو مجرور راغی او دا نور ټولو چې کوم معدود وي هغه به مفتوح راځي ښه هغه منصوب راځي دې ته تاسو وګورئ د 30 نه واخله د 20 نه واخله تر 90 پورې د دې د 30 نه 90 پورې چې کوم معدود دي نو دا به موږ سره واحد او منصوب راځي واحد منصوب او د 10 صرف د 10 د معدود به موږ سره جمع راځي او مکسور به راځي او د 100 چې کوم دغه د معدود دی دا به موږ سره واحد مجرور راځي د 10 پر سره جمع مجرور راځي او د 100 پر سره واحد مجرور راځي ٹھیک شو جی نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي دا عشرو چې دی عشرو دا عدد دی او دا کراسات معدود دی 20 عدد کراسات معدود 30 عدد کراسات معدود 40 عدد کراستا دا معدود دی ٹھیک شو 20 کراستا 20 شل کراستا کاپیانې 30 دیرش کراستا کاپیانې نو دا 20 دی 20 دغه شان عشرو دته عدد هم وایي ممیز هم ورته د نحو اصطلاح کې وایي کراسات دا معدود دی او تمییز هم ورته وایي 20 عدد او کراستا معدود
ٹھیک شو نو دې عادت ته ممیز وای او دا کم معدود چې وي د ته تمیز وای صحیح شو جی نو امید ده تاسو په دې درس باندې پوه شوي یئ دا ځان سره سکرین شاټ واخلئ یا ځان سره کاپیانو کې ولیکئ دوباره یو ځل واورئ انشاءالله تاسو ته به ډېر ښه یاد شي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام